زمانه عبادت وکړه، زما عبادت وکړه، زمانه مدد وغواړئ، نو د دعا د عبادت او د دعا درخواست ورته وکړئ. صحیح ده. او د اخیری آیتونو کې اهدنا الصراط المستقیم د دعا چل ورته ښیي چې اهدنا اے الله تعالی مونږ ته وښایه الصراط المستقیم نیغه لاره سیده لاره. کومه لار؟ او سیده لار د دین لار ده، د شریعت لار ده. صراط الذین لا دهل کسانو انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی. صحیح ده. تا پې انعام کړی دی او انعام دې په څه کړی دی؟ انعام دې په د دین او د شریعت کړی دی. انعام دې په د څه کړی دی؟ د دین او د شریعت دې په کړی دی چې هغه د دین په لار باندې صحیح او د شریعت په لار باندې روان دي. انعمت علیهم چې تا په هغې باندې انعام کړی دی او انعام یې په کومو خلکو کړی دی؟ په بل ځای کې الله تعالی فرمایي الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دا څلور طبقات دي چې الله تعالی په دوی باندې انعام کړی دی. په هغې اولي نمبر باندې انبیا دي، بیا د هغې نه په دویم درجه صدیقین دي، بیا شهدا دي چې د الله په لار کې خپل ځانونه ورکړي دي، او په څلورم نمبر صلحا دي. صحیح ده. دا څلور طبقات چې د انعام والا دي، الله په انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم. ها نو صراط المستقیم کې چې دی ویل چې یاره صرف کتاب الله چې دی هغه کافي نه دی. د صراط المستقیم د پاره چې دی هغه صرف کتاب الله کافي نه دی چې یاره یو بنده چې دی کتاب راوالي، د قرآن راوالي او په خپله ورته کینه وایي چې زه په ترجمه باندې یادوم په کور کې. نه، د دې دپاره به د رجالو ضرورت وي. صراط الذین انعمت علیهم چې هغه په انعام کړه شوی د هغې خوا ته به کښېنې، ته به د صلحاو خوا ته کښېنې، د علماو خوا ته کښېنې، ځان له به استاد جوړې، نو هله به ته یو د قرآن باندې پوهېږې. امام مجاهد رحمه الله غټ مفسر و چې د هغه باندې د تفسیر خاتمه کېدله. د هغې باره کې راځي و امام مجاهد رحمه الله و د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خواله چې دی بار بار تو په خپله وایي چې زه به د یو آیت دپاره چې دی یو آیت دپاره به تلم او یو آیت به مې د هغه مخې ته وایه او یو آیت به مې دی په خپله پرې پوهېدمه، نو هله به راته تسلي کېدله. هر وخت به ورسره قلم او دوات و. امام مجاهد رحمه الله چې امام تفسیر هغه ته ویلی شي چې هغه غوندې شخصیت چې عربي خو هغې ته هېڅ څه نو عربي باندې پوهېدل، خو بیا به هم هغې د قرآن د زده کولو لپاره چې دی د رسول الله مبارک د تره زوی حضرت